औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है چې تاسو بخیر. جی نن چې موږ به سٹارټ اخلو د جاینټس چې جاینټ زموږ سره څه ته وایي او دغه شانتې د دې هم موږ جنرال انټروډکټري کلاس چې دی هغه زموږ سره په سکیلټل سیسټم کې شوی دی، خو په دې کې لږ ایکسپلینیشن یې ورکړی دی او یاد به ساتئ زیاتره ایم سی کیوز چې دي که نه هغه د جاینټس نه راځي او ډېر امپورټنټ ټاپک دی دا، صحیح ده. نو ځکه د دې لپاره ما جدا ویډیو چې دی هغه سازه کړی، ټیک ده. نو سټارټ اخلو د خپل ټاپک جاینټس. نو ټول نه اول چې زموږ سره ابجیکټیوز دي، په کې موږ اول د ټرم جاینټ چې دی هغه به ډیفاین کو، بیا ورپسې د دې کوم 3 مین ټایپس دي که نه، په کې فایبرس جاینټ دی، کارټیلیجینیس دی او ساینوویل جاینټ چې دی دا موږ ډیفاین کوو. انشاءالله نن به کلاس لنډ وي، نو به ځان پرې پوه کړئ او ایزي دی، خو ځان سره به دماغو کې کېدی، صحیح ده. ښه جي، بل چې دی موږ ډیفاین کوو په دې کې ډسکرایب د common characteristic feature of synovial joint, mainly بده کې موږ synovial joint وایو او list down the types of synovial joint، پای کې بیا further کم types دي هغه به وایو او discuss the types of the movement possible at the synovial joint، پای کې څومره movement possible دي هغه به وایو او explain the physiology of joint چې دا به ډسکس کوو. نو ټول اول چې joints، what is joint؟ joint خو به تاسو په پښتو کې درته ویلی یم که نه، joint چې دی هغه تاسو داسې بلدلي په هغه پیپونو کې چې دی جاینټونه لګېدلي، خلک وایي په دغه پایپ کې چې دی وایي جاینټ دی پکې، نو هلته دې لیک کېږي که نه، نو هغه جاینټ، نو هغه هم جاینټ دی، ټیک ده. په هغې کې هم زموږ سره ارټیکولیشن شوی، دوه څیزونه چې دی په هغې کې یو ځای شوي. نو جنرال جاینټ کې داسې کار شوی چې 2 or more دغه چې دي که نه څیزونه چې دي هغه په دې کې کنیکټ شوي دی یو بل سره، نو هغې ته موږ جاینټ وایو، صحیح ده. نو جاینټ د سټډي ته موږ وایو ارترالوجي. ارترالوجي وایي د سټډي اف د جاینټس ان انیمل، صحیح ده. په انیمل کې چې موږ کله جاینټ سټډي کوو دغې ته موږ څه وایو؟ ارترالوجي، صحیح ده. بل ارټیکولیشن، نو ارټیکولیشن څه ته وایي؟ نو ارټیکولیشن او جاینټ یو څیز دی غالبا، ټیک ده. خو دلته بې ځان پوه کړئ ارټیکولیشن د سایټ ویر د 2 or more bones انټرکنیکټ، هر هغه سایټ چې په هغې کې دوه یا د دوو نه سیوا بونز یو بل سره کنیکټ شوي هغې ته موږ ارټیکولیشن وایو، صحیح ده. ښه، دا زموږ سره داسې پوینټ وي از ا پوینټ اف کنټیکټ بټوین د 2 بون or بټوین د بون اینډ ټیت، صحیح ده. د بون او د ټیت په منځ کې یا د زموږ سره د دوو بونز په منځ کې چې کوم ارټیکولیشن وي دغې ته موږ څه وایو؟ جاینټس وایو. ټو هولډ د دې کار سره زموږ سره ټو هولډ د بونز ټوګیدر، دا زموږ سره بونز څه ساتي؟ ټوګیدر یو ځای ساتي، ټیک ده. جاینټ الاو د لیمز ټو بینډ اینډ بیک ټو پلیکس، صحیح ده. دا زموږ سره مطلب په پلیکجن کې او په ایکسټنشن کې چې دی هیلپ کوي، صحیح ده. اوس پلیکجن او ایکسټنشن کې تاسو هلته زده کړئ په پس چپټر کې، نو بیا دلته به اساني. ټو الاو د مومنټ اف د باډي او د باډي مومنټ چې دی هغه مطلب هغې کې هیلپ کوي زموږ سره. نیکسٹ ہے زموږ سره په دې کې فنکشنل کلاسیفیکیشن اف جاینټس. د جاینټ زموږ سره فنکشنل کلاسیفیکیشن څنګه دی؟ نو اکارډنګ ټو فنکشن دیٹ جاینټس از ډیوایډډ انټو 3 ټایپس. پای کې زموږ سره د سین ارتروسس، ایم پی ارتروسس او بل زموږ سره ډای ارتروسس. نو سین ارتروسس به زموږ سره هغې ته وایي چې هغه ایم مویبل جاینټ مکمل په هغې کې لکه مومنټ د سره اډو کېږي نه، خو جاینټ وي، مطلب دا دی چې په دې کې به دوه بونز یو ځای شوي وي. لکه اګزامپل تاسو واخلئ د دې که نه، ایم مویبل جاینټ زموږ سره په سوچرز کې وي، کوم چې زموږ د سر د اډو کې دي که نه، د کوپړۍ ده، نو دا زموږ سره صحیح دا داسې مطلب هغه کابلې پرتې وي که نه، نو هغه چې دا د یو بل سره مطلب خو په دې کې مومنټ زموږ سره نه کېږي، صحیح ده. نو دغې ته موږ سین ارتروسس وایو. بل ایم پی ارتروسس به هغه چې هغه سلایټلی مویبل جاینټ وي، مطلب لږ شانتې دغه پورې هغې کې مومنټ کېږي، صحیح ده. لکه زموږ سره موږ ایم پی ارتروسس کې موږ والو لکه زموږ ورټیبرل کالم چې دی که نه، نو په ورټیبرل کې چې دی په هغې کې زموږ سره سلایټلی مومنټ کېږي، مطلب مخې ته شاته موږ ښه برابر تللی شو، خو مطلب زیاتره لکه د ډېر نه بینډ کېږي، صحیح ده. بل زموږ سره ډای ارتروسس، نو دا بالکل فریلی مویبل وي، کوم ته چې موږ لکه بال اینډ ساکټ جاینټس پکې راځي، هینګ جاینټ پکې راځي، صحیح ده. دا بالکل فریلی مویبل جاینټس وي. دا یو زموږ سره د څه په بیس باندې کلاسیفیکیشن، د فنکشن په بیس باندې کلاسیفیکیشن، صحیح ده. دلته به دا خبره یاد ساتي چې د فنکشن په بیس باندې د کلاسیفیکیشن څو ته شوی دی؟ 3 ته شوی دی. او زموږ سره سین ارتروسس دی، ایم پی دی او بل ډای ارتروسس دی، ټیک ده. دا زموږ سره د فنکشنل بیس باندې دی. اوس بل زموږ سره د سټرکچر په بیس باندې، مطلب دا جوړ څنګه دی؟ نو جوړ چې دی په هغه بیس باندې د 3 ټایپس دي، کارټیلیجینیس دی، فایبرس دی او ساینوویل دی، ټیک ده. نو فایبرس زموږ سره به جنرالي ایم مویبل، فایبرس جاینټ به زموږ سره ایم مویبل وایو، دې ته موږ دویم نوم د شاتنۍ ورته موږ ویلی شو، صحیح ده. ایم مویبل جاینټ، فایبرس جاینټ اور موږ چې شاته دلته وي څه ورته موږ وایو؟ سین ارتروسس ورته وایو، ټیک ده. سین ارتروسس. بل زموږ سره کارټیلیجینیس جاینټ، دې ته موږ ایم مویبل آر سلایټلی مویبل، دا ایم مویبل وي خو سلایټلی دا مویبل وي، صحیح ده. په دې کې هغه کوم چې هلته ایم پی ارتروسس موږ ووي نو هغه په دې کې کارټیلیجینیس جاینټ کې راځي. بل زموږ سره ساینوویل جاینټ، نو دا زموږ سره بالکل فریلی مویبل یا هلته ورته موږ ډای ارتروسس وي، نو دغه تاسو ځان سره یاد ساتئ. ښه،
اوس د دې لږ ایکسپلینیشن یې ورکړی دی په دې کې زموږ سره بون اینډز یونایټډ بای د کولاجین فایبر فایبرس جاینټ به زموږ سره کم یوي نو چې پای کې بون اینډ چې دی هغه زموږ سره په کولاجین فایبر باندې یو بل سره څه شوي دي جاینټ شوي او په دې کې زموږ سره with no synovial cavity synovial cavity is only present in the synovial joint او په فایبرس جاینټ کې دغه شان په کارټیلیجنس کې زموږ سره ساینوویل کیویټي نه وي صحیح ده د دې زموږ سره فردر زموږ سره درې ټایپس دي پای کې زموږ سره سوچر مده تاسو الریډي وي بلې سینډسموسیس صحیح ده او بلې ګمپوسیس نو سینډسموسیس او ګمپوسیس چې مخې ته دو آی تھنک ورکړي وي هي دا شته نو سوچرز چې دي کنه دا زموږ سره ګوره دا د سکل بون دی د سکل غسل دی او په سکل کې پر یو ایگزام یو دغه بون دا پروت دی او یو بون چې دی د دې طرف ته پروت دی دې ته موږ پیرایټل وایو صحیح ده او د مخې ته چې دی فرنټل سایډ دی آی تھنک کنه نو دا زموږ سره فرنټل بون دی نو اوس په دې منځ کې چې کم د جاینټ دا یو جاینټ او دا یو جاینټ دا دواړه جاینټونه زموږ سره سړي په دې کې موومېنټ خو نه کیږي خو جاینټ سوچته کنه نو دغه جاینټ زموږ فایبرس جاینټ وایو او دیس جاینټ از کنیکټډ بای کولاجین فایبر پکې نو ځکه د موږ فایبرس وایو دا زموږ سره ام موویبل فایبرس جاینټ دي ام موویبل فایبرس جاینټ او زموږ سره بایند د سکل بون ټوګیدر دا زموږ سره سکل بون چې دا زموږ سره یو ځای ساتي دا زموږ سره irregular وي interlocking edge of the suture give them aid the strength and decrease the chance of fracturing د دې دا کم دغه چې وي کنه ایجز چې وي مطلب دا پر ایگزامپل نارمل بون خو زموږ سره پر ایگزامپل دسی ټیک ده خو زموږ سره په دې سوچرز بون کې څنګه چلی په دې سوچر بون کې دسی حساب کنه د دې رج دسی وي سی رف شانتی وي صحیح ده irregular وي نو دغه irregular شیپ دا زموږ سره پسې کې هیلپ کوي دا هیلپ ان د ایډینګ د strength and decrease the chance of fracturing دا د fracture چې دی دا ماتېدو هغه چانس کموي او دغه شانتي زموږ سره strength ورکوي دی سکل له نیکسٹ زموږ سره سینډسموسیس نو سینډسموسیس زموږ سره د two bones bound by ligaments only کله چې دوه بون زموږ سره صرف په لیګمنټس باندې یو ځای شي صحیح ده نو دغه ته موږ سینډسموسیس وایو دې کې کوم چې انټروسیس ممبرین موږ پرون ویلو کنه په هغه بل لیکچر کې چې سکلیټل سیستم کې موږ هغه دغه ویلو موږ وایو ټیبیا او پیبولا مغسته شي او دغه مغسته شي صحیح ده ریډیوس او النا د ریډیوس او النا باندې منځ کې دا زموږ سره د ریډیوس د النا نو د ریډیوس او النا باندې منځ کې چې کوم دا زموږ سره لیګمنټس لګیدلې دي د دوه بونز په منځ کې نو دغه لیګمنټس چې دا زموږ سره د دې کار کوي لکه څنګه چې فایبرس جاینټ وي صحیح ده موست موویبل اف د فایبرس جاینټ په دې کې لکه دا داسې ټایپ دی په فایبرس کې کنه چې دا لکه موو کیږي پکې لګ صحیح ده بلې انټروسیس ممبرین یونایټ د ریډیوس ان النا ان ټیبیا ان فیبولا دا ایگزامپل ورکړم تاسو ته الریډي وې بلې زموږ سره ام موویبل جاینټ کې سینارتروسیس دلته بیا دوباره دا ایگزامپل ریپورت کړی صحیح ده بونز یونایټډ بای لیګمنټس د دې دا بونز چې زموږ سره په لیګمنټس باندې چې جاینټ شوي بل په دې کې دغه سوچرز چې دی اوس هایلایټ کړی چې سوچرز بیا زموږ سره څه وي دا irregular شیپ کې وي او دغه د strength او دغه لپاره هیلپ کوي صحیح نو تاسو ته الریډي ډسکس کو شاته بل زموږ سره فایبرس جاینټ کې زموږ سره سیکنډ ټایپ دی ګمپوسیس صحیح ده نو ګمپوسیس زموږ سره تھرډ ټایپ دی نو ګمپوسیس زموږ سره اٹیچمنٹ اف ا ټوت ټو اټس ساکټ کله چې زموږ د غاښونه نه دي دا چې په کم ساکټس کې اٹیچ شوي نو دم ام موویبل وي دا موومېنټ نه کوي صحیح ده دا به تاسو خیال وکړئ غاښونه خو موومېنټ نه کوي که نه نو دا زموږ سره ګمپوسیس دغه جاینټ ته موږ څه وایو دې ته موږ ګمپوسیس وایو صحیح ده ښه هیلډ ان پلیس بای فایبرس پیریوډانټل لیګمنټ په دې کې چې کوم لیګمنټ وي هغه ته موږ پیریوډانټل لیګمنټ چې دی هغه ورته وایو صحیح ده ښه جي بل کولاجین فایبر اٹیچ ټو جابون د کولاجین فایبر په دې کې کار سره په دې کې د زموږ سره ټوت چې دی هغه جابون ته چې دی اٹیچ کوي کمنډیبل وي جومنډیبل ته او کنه میکزیلا وي میکزیلا ته صحیح ده سم مومنٹ وایل چیوینګ او په چیوینګ په دوران کې مطلب مومنٹ کوي خو ډېر سلایټلی هغه چې دی مومنٹ کوي صحیح ده هغه ته موږ ګمپوسیس وایو دا وي ځکه نو ګوره اول د کارټلیج زموږ سره د سبا بیس باندې د فنکشن په بیس باندې درې ټایپس موږ وګوري بیا موږ د سټرکچر په بیس باندې درې ټایپس شروع کړي او په سټرکچر په بیس کې موږ نمبر پس چې هغه موږ فایبرس جاینټ چې هغه موږ ډیسکس کو پای کې بیا فردر موږ درې ټایپس وي چې پای کې یو سوچر او یو سینډسموسیس او بل ګمپوسیس اوس نمبر سیکنډ چې د موږ سره کارټیلیجینیس جاینټ پر کارټیلیجینیس جاینټ کې لیګ ساینوویل کیویټي پر کې ساینوویل کیویټي نه مته تاسو الریډي وي چې ساینوویل کیویټي از اونلی پریزنٹ ان د ساینوویل جاینټ صحیح ده ها بونز کنیکټ بای هایلاین کارټیلیج پر کې دا بونز چې دي اډو کې زموږ سره په سمانه په هایلاین کارټیلیج باندې اٹیچ وي دا خبره موږ الریډي پرون کړی مو چې دا پر ایگزامپل زموږ سره یو بون دی دغه شانتي د دې طرف نه پر ایگزامپل دا بل بون نغلې نو د دې بون او د دې دواړو بونز په دې منځ کې په یو بون باندې هایلاین کارټیلیج بل بون باندې هایلاین کارټیلیج د دې کار زموږ سره صحیح د دې کار زموږ سره دی چې دا زموږ سره څه وکړي د ویر ان ټیر نه چې د بون بچ کی صحیح ده خاجي بل بیا زموږ سره د دې دوه ټایپس دي یو سینکانډروسیس دی او بل زموږ سره سیمپایسیس صحیح ده نو دا چې د اوس فردر وایو ها
نو په دې کې نمبر فرست ټایپ چې بون ار اٹیچ بای د هایلاین کارټیلیج په دې کې دا بون چې دا زموږ سره په هایلاین کارټیلیج باندې اٹیچ وي بل سره کم چې د ریب اٹیچمنٹ دی ایگزامپل به یاد ساتئ ایگزامپل از د موست امپورټنت ام سی کیوز پوینټ اف ویو سره ایگزامپل چې ډیر زیات امپورټنت دی صحیح ده ریب اٹیچمنٹ ټو سټرنم د ریب چې کم اٹیچمنٹ د سټرنم ته نو دا کم یو جاینټ دی دا ام سی کیوز کې دغه شان راځي چې ریب اٹیچ ټو سټرنم او لاندې به دغه بیا ورکړي چې اپشن کې پای کې به سینکانډروسیس بای سیمپایسیس بای ګامپوسیس بای دا شانتي نور اپشن چې هغه به ورکړي هو تاسو به یاد ساتئ چې ریب اٹیچمنٹ چې سټرنم ته د دواړه په دې ځای کې چې کوم جاینټ دی دا جاینټ یادوي دا سټرنم دی او سټرنم چې کوم دا ریبس پوښتې لګېدلي دي که نه دا ورته به کوم جاینټ باندې لګېدلي دا زموږ سره په سینکانډروسیس او دا زموږ سره راځي په کارټیلیجینیس جاینټ کې بل اپیپیزیل پلیټ ان د چلډرن بایند د اپیپایسیس اینډ ډایپایسیس کوم اپیپیزیل پلیټ چې وي که نه نو هغه زموږ سره په کوم چې په چلډرن کې بایند کېږي نو هغه بایندنګ چې دی دا زموږ سره دغه سینکانډروسیس صحیح ده ښه جي دلته اوس اگزامپل ورکړی دی ګوره یو خو دغه د موږ الریډي ډسکس کړو سټرنم ده چې سټرنم ته چې کوم دلته په دې ځای کې د سټرنم او دغه په دې منځ کې د ریبس په دې منځ کې چې کوم جاینټس دي دغې ته موږ څه وایو دې ته موږ څه وایو سینکانډروسیس ورته وایو صحیح ده سوري ها په دې کې دا یو بل کنسپټ مې سوچتلی و که نه ما چې دا ورته په دې ځای کې ویم دې ته لږ وخت کېدی صحیح ده دلته په دې کې داسې کار دی که نه الریډي تاسو سټرنم پیژنئ سټرنم دی منځني هډوکي ته وایي د دې سټرنم فردر زموږ سره درې پارټس دي صحیح ده په هغې کې د ټول نه د سر دا پارټ نه دې ځای ته دې ته موږ وایو سټرنم مینبریم دې ته موږ د سټرنم څه وایو مینبریم ورته وایو مینبریم که بیا چېرته مینبریم ټکی راشي چې تاسو ته بیا یادي بل دلته زموږ سره په دې کې دویمې پارټ دی زموږ سره باډي صحیح ده او دې لاس پارټ هم یو نوم وایي خو زما نه اوس آی تھنک زما ذهن نه وتلی صحیح ده بل دی باډي او لاندې پسې یو بل پارټ بل دی په دې اخره کې ټیک ده ښه بل دی زموږ سره په دې کې د اپیپیزیل پلیټ دغه یې ورکړی دی ایگزامپل یې ورکړی نو اپیپیزیل پلیټ چې دی ګورئ په دې د بون د هیډ نه دی بون د هیډ چې دا د دې خپل د ډایپایسیس سره د څنګه اټیچ وي ما تاسو ته ویلي چې یو د بون هیډ وي یو زموږ سره د بون شافټ وي نو هیډ چې دی ته موږ اپیپیزیم یا اپیپایسیس وایو او د لاندې ته موږ ډایپیزیم یا ډایپایسیس وایو صحیح ده نو ډایپایسیس او اپیپایسیس د یو بل سره په یو پلیټ باندې اټیچ وي په دې منځ کې کارټیلیج وي دغه کارټیلیج ته موږ هایلاین کارټیلیج وایو ټیک ده نیکسٹ ہے زموږ سره په دې کې کارټیلیجنس په دې کې زموږ سره دی سیمپایسیس نو سیمپایسیس زموږ سره 2 بون ارجاین بای فایبرو کارټیلیج 2 بونز چې کله په فایبرو کارټیلیج باندې اټیچ دي ته موږ څه وایو سیمپایسیس ورته وایو په دې کې ایگزامپل دی زموږ سره پیوبیک سیمپایسیس دی او انټر ورټیبرل ډیسک چې دی دا زموږ سره ټوټل په سیمپایسیس کې راځي یا زموږ سره په فایبرو کارټیلیج کې یا په کارټیلیجنس جاینټ کې زموږ سره راځي اونلی سلایټلی اماونٹ اف د مومنٹ از پاسبل په دې کې ډېر لږ اماونٹ پورې زموږ سره چې د مومنٹ کېږي صحیح ده ایگزامپل به یاد ساتئ یو انټر ورټیبرل ډیسک دی صحیح ده او دې ته موږ دویم موږ په فنکشن په بیس باندې ورته موږ ویلی چې امپی ارتروسیس ورته موږ وایي ټیک ده او په دې ځای کې چې کوم جاینټ دی دا هم زموږ سره سلایټلی موویبل جاینټ دی دې ته موږ پیوبیک سیمپایسیس وایو ټیک شو بل زموږ سره ساینوویل جاینټ نو ساینوویل جاینټ چې دی زموږ سره جاینټ ان ویچ د 2 بونز ار سیپریټډ بای ا سپیس کالډ جاینټ کیویټي په دې د یو بون په منځ کې دا فار ایگزامپل زموږ سره یو بون شو او د هغه طرف نه دا فار ایگزامپل دا زموږ سره بل بون شو د دې دواړو په دې منځ کې زموږ سره یو کیویټي جوړه شوې هغه کیویټي ته موږ ساینوویل کیویټي وایو او دس کیویټي از فیلډ بای ا فلوئډ وچ از نون ایز ساینوویل فلوئډ ټیک ده ها موست ار پریلی موویبل نو چې کیویټي پکې ده نو مطلب دې ته سپیس شته نو چې کله پکې سپیس وي نو مطلب دا به زموږ سره موومنټ کولی شي صحیح ده او دې ته موږ په د فنکشن په بیس باندې دې ته موږ ډای ارتروسیس ویلو دا زموږ سره پریلی موویبل وي بل فیچر اف د ساینوویل جاینټ په دې کې زموږ سره یا ډای ارتروسیس یو سیز د ساینوویل جاینټ یا ډای ارتروسیس دا موږ د یو د وتر فنکشن په بیس وایو ډای ارتروسیس او د ساینوویل جاینټ چې دا ته موږ د سټرکچر په بیس باندې وایو ټیک ده دې ته موږ ارټیکولر کارټیلیج یا هایلاین کارټیلیج کور د اینډ اف د بون دا موږ الریډي ډسکس کړه چې هایلاین کارټیلیج چې دا به زموږ سره په کوم ځای باندې دا به په دې بون په دې اینډ باندې چې دی موجود وي صحیح ده جاینټ سرفیس ار انکلوز بای ا فایبرس ارټیکولر کیپسول او د جاینټ سرفیس چې دی دا به زموږ سره په فایبرس ارټیکولر کیپسول باندې صحیح انکلوز وي مطلب دا پای کې دننه بند وي have a giant cavity filled with the synovial fluid او په دې کې د دوو جاینټ په دې د دوو بون په دې منځ کې چې کوم جاینټ دی په دې کې به زموږ سره سپیس وي او په هغه سپیس کې به زموږ سره ساینوویل فلوئډ وي صحیح ده لیګمنټس رینفورس د جاینټ او د لیګمنټس چې دی به د جاینټ یو بل سره صحیح دا به یو بل سره نیولې فار ایگزامپل دا یو بون شو دا بل بون شو ټیک شو دا دواړه بون چې یو بل سره چا چې نیولې دي دغه ته موږ لیګمنټس وایو صحیح ده نو لیګمنټس چې دا به زموږ سره د جاینټ مطلب دا به انټیکټ ساتي دلته د ساینوویل جاینټ یو ایگزامپل ورکړی دی که تاسو ورته وګورئ که نه نو
دای اغستلې دی زمونږ سره د کم چې د اوږه ده زمونږ اوږه نو هغه اغستلې دی دا زمونږ سره د اکرومیان اف د سکیپولا زمونږ سره اکرومیان پروسس چې دی دا مونږ الریډي ویلو کنه نو بیا د هغې دا زمونږ سره لیګمنټ دی په دې کې بیا بروسا د لیګمنټ د لاندیني د بل کم بون چې دی د هغې لیګمنټ دی ټنډان شیټ دی د مسل لپاره ټنډان اف د بایسیپ مسل دی بیا د بایسیپ مسل لپاره چې کوم ټنډان راغلی دی ټیک ده فایبرس ارټیکولر کیپسول دی اوس د دې دا ګوره جاینټ زمونږ سره اصل کې دی دا جاینټ دی د دې جاینټ کې چې زمونږ سره دی د ټول اولنې تاسو ګورئ فایبرس ارټیکولر کیپسول چې دی هغه په دې لپاسه من دا کیپسول چې لګېدلی دا فایبرس ارټیکولر کیپسول دی بیا ساینوویل ممبرین دلته چې کوم ممبرین دی دغې ته موږ ساینوویل ممبرین وایو او ارټیکولر هایلاین کارټلیج چې دی هغه زموږ سره د یو بون او د بل بون په دې دواړو باندې سرفیس باندې موجود دی او جاینټ کیویټي کانټینینګ د ساینوویل فلویډ په دې منځ کې تاسو ته کوم چې دا لایټ یلو کلر ښکارېږي که نه لایټ دا یو کلر دغې ته موږ ساینوویل فلویډ وایو ټیک ده हाँ जी बया फर्दर जब सर टाइप्स थी पाई जब सर प्लेनर जॉइंट है हाइंग जॉइंट है पाइवोट है सेडल है बैलेंस सर्किट है कैंडिलाइड या इलिप्साइड जॉइंट है ठीक था हाँ जी नो دا چې دا ځای ستاسو دپاره ډېر امپورټنټ دی دا سلاید دلته ماته صحیح ښکاري نو خو بهرحال زه خپل کوشش کوم زموږ سره دی اولنی دی بالانس ساکټ جاینټ نو بالانس ساکټ جاینټ چې دی د زموږ سره کم چې د هیمورس او د سکیپولا په منځ کې چې کم جاینټ دی د مینلی دا به تاسو ته یاد یو بل کم پیلویک جاینټ چې دی دا هم زموږ سره بالانس ساکټ جاینټ دی دا خو ایزي دی بل هیمورس کم د چې موږ د هیمورس او د ریډیس او النا په دې منځ کې چې کوم جاینټ دی دغې ته موږ هاینګ جاینټ وایو صحیح ده نمبر 2 زموږ سره هاینګ جاینټ شو مطلب په دې کې چې کوم مومنټ کېږي هغه به صرف په ون ډایمنشن کې کېږي مطلب دغه کې به کېږي صحیح ده نو دې ته موږ هاینګ جاینټ وایو بل زموږ سره پایووټ جاینټ نو دا جسټ لایک پایووټل وي او دا زموږ سره د ریډیس او النا په دې د ریډیس او د النا او د اصل کې د هیمورس په دې منځ کې چې کوم جاینټ دی دغې ته موږ څه ورته وایو دې ته موږ پایوټل وایو ریډیو النر جاینټ ورته وایو ټیک ده نو ریډیو النر جاینټ از ان ایگزامپل آپ کا ام سی کیوز کې راشي نو چې تاسو ته بیا یاد وي ریډیو النر جاینټ چې زموږ سره ایگزامپل دی د چا د پایوټ جاینټ ټیک ده بل ګلایډینګ جاینټ نو ګلایډینګ جاینټ چې کم چې د کارپل بونز په منځ کې دي کارپل کم چې زموږ د ریسټ دی که نه ریسټ موږ ورته څه وایو مړوند ورته وایو کم چې دغه ځای کې کم جاینټ دی که نه نو هلته موږ کارپل هلته چې کوم جاینټ دی موږ ګلایډینګ جاینټ ورته وایو او دا د چا په منځ کې دا یو کارپل بون او د بل کارپل بون په منځ کې ټیک ده بل زموږ سره سیډل جاینټ نو دا زموږ سره د میټا کارپل بون په منځ کې صحیح ده کم چې میټا کارپل دی او میټا ټارسل دی دا په د هغې په منځ کې زموږ سره سیډل جاینټ وي او بل کانډیلایډ جاینټ دا زموږ سره د میټاکارپل او د پیلنجز په منځ کې چې کوم جاینټ دی ته موږ کانډیلایډ جاینټ وایو ټیک ده د ایگزامپلز به یاد ساتئ ایگزامپل د موسټ امپورټنټ په دې چپټر کې ټوټل چیز امپورټنټ څه شی دی ایگزامپلز دي دا ټوټل د زموږ سره ام سی کیوز دي ګورئ ها جی بل د دې هغه ټایپس یې ورکړي دي نور دغه شته قصه ده کوم چې موږ هلته وکړه صحیح ده دلته د کي ورکړي دی اول به کیو ګورئ څه شی دی ټرانسلیشنل دی بیا یونی ایکزیل دی بای ایکزیل دی او ملټي ایکزیل دی ملټي ایکزیل مطلب دا دی چې مطلب په څونه ډایرکشن کې دا مومنټ کوي که یونی ایکزیل مطلب په یو ډایرکشن کې کوي بای ایکزیل مطلب 2 ډایرکشن کې ملټي ایکزیل مطلب په هر ډایرکشن کې کوي صحیح ده نو ایزي دی دا یو بل پای کې دی زموږ سره پلینر جاینټ نو اوس دا زده کوي پلینر جاینټ زموږ سره څه ته وایي نو پلینر جاینټ دا زموږ سره د بون سرفیس آر سلایټلی کرو د بون د سرفیس چې دا زموږ سره سلایټلی کرو وي صحیح ده مطلب لږ کر پای کی نو ساید ټو ساید مومنٹ اونلی په دې کې به ساید ټو ساید مومنٹ وي صحیح ده او روټیشن پریونټډ بای لیګمنټ او د دې دا روټیشن چې دا څوک پریونټ کوي د لیګمنټ پریونټ کوي ایگزامپل زموږ سره د انټر کارپل او انټر ټارسل جاینټ د کارپل په منځ کې چې کوم جاینټ دي کارپل بونز په منځ کې او د ټارسل په منځ کې چې کوم جاینټس دي اوس که تاسو کارپل او ټارسل نه پېژنئ نو بیا دلته د پلینر جاینټ په دغه باندې تاسو هم نه پوهېږئ صحیح ده نو که چا هغه نه یې کتلی نو خیر اول هغه وګورئ بل سټرنو کلیویکولر جاینټ کم چې د سټرنم او د کلیویکا په منځ کې دی لکه دا جاینټ دی دلته په ګرین کلر کې اکثر په دغه کې وایو کې هم راځي په آسپې کې ورکړی که نه هم دغه شانتې ډایګرام یې ورکړی تاسو ته به وایي چې دا ګرین کلر ریپرزینټ ګرین کلر چې دی هغه زموږ سره کم یو جاینټ دی اوس سټرنو کلیویکولر جاینټ دی دا زموږ سره اگزامپل پلینر جاینټ دی بل هاینګ جاینټ نو convex surface of the bone pit in the concave د دې زموږ سره کدل ته دی دغه ته وګورئ کنه دی جاینټ وګورئ دا زموږ سره دی convex او دا دی concave نو convex چې دی هغه به راځي په concave کې به زموږ سره فټ کېږي نو یو به زموږ سره convex او بل به concave بوني نو دواړه به یو بل سره فټینګ کېږي او د دې د مومنټ چې دی به زموږ سره یونیلیټرل دی صحیح ده ایکس پکې نشته یونیکس لیټرل خو لیکلی دی خو یونیلیټرل ویلی کېږي صحیح ده دا به زموږ سره مطلب په صرف په 2 ډایرکشن کې چې مومنټ کوي او مطلب 1 ډي کې چې یوز کېږي صحیح ده لایک اډور هینګ څنګه چې د دروازې هغه دغه څه ورته وایي هغه چټکنۍ دغه ورته وایي څه ورته وایي نوم یې رانه هېر شوی دی خو
دغه شان هغه په 1D کې دروازه چې څنګه کولاویږي بندېږي که نه، نو دغه شان دا جاینټ چې دی هم موومنټ کوي. ټیک ده. بل اگزامپل د دې دی زموږ سره نی جاینټ دی، ایلبو دی، انکل دی، دا خو ایزي دي. موومنټ چې دی په دې کې به پلیګجن کېږي، ایکسټنشن به کېږي او هایپر ایکسټنشن به کېږي. پلیګجن او ایکسټنشن خو پېژنئ که پلیګجن وایي کله چې تاسو لاس را بندوئ، کله چې لاس کولا وهئ نو دې ته موږ ایکسټنشن وایو. بل هایپر ایکسټنشن دا دی چې مطلب پول ته ایکسټنشن وکړي ټوټل لاس چې دی مکمل کولاو کړي، صحیح ده، څونه های ډیګري پورې هغې ته موږ هایپر ایکسټنشن وایو. بل پیوټ جاینټ، نو دا زموږ سره پیوټ جاینټ کې به زموږ سره راوند سرفیس اف د بون ارټیکولیټ وذ د رنګ پام بای د سیکنډ بون اینډ لیګمنټ. کله ته تاسو وګورئ یو بون چې دی هغه داسې رنګ لګ سټرکچر دی، هغه په بل کې چې دی اټیچ شوی دی دننه. ټیک ده. نو مانو ایکزیل سینس اټ الاو د روټیشن اراوند لانګیټیوډنل ایکسس. دا صرف په یو ایکسس کې چې دی مطلب موومنټ کولی شي، صرف روټیشنل موومنټ. صحیح ده. په دې کې زموږ سره دی پراکسیمل ریډیو النر جاینټ، کوم چې ریډیو النر د ریډیس او د النر په منځ کې چې کوم جاینټ دی نو هغه زموږ سره څه کوي، پرونیشن کوي او سوپینیشن کوي. نو مطلب صرف دغه یو روټیشن کوي، نور دی موومنټ نشي کولی. پرونیشن سوپینیشن تاسو لاس کېږي که نه سیده، کله چې د مطلب د ستاسو د پام چې دی پام اف د هینډ چې کله زموږ سره دغه ته اسمان طرف ته نو دې ته موږ وایو دا زموږ سره په پرون پوزیشن کې دی، او کله چې دا زموږ سره په دغه کې سوري دا په سوپاین پوزیشن کې دی، او کله چې زموږ سره پاستر لکه الټه پروت وي لکه پام چې دی هغه ډاون ورډ وي دې ته موږ بیا پرون پوزیشن وایو. دغه ته پرونیشن او سوپینیشن دی ته وایي. صحیح ده. بل اتلین ټو ایکزیل جاینټ او ټرنینګ د هیډ ټو سایډ نو، مطلب دا دی چې تاسو یو خبره تاسو وایي چې لکه زه لکه خلک د یو خبرې سره اګري نه وي که نه، نو خلک وایي نو، د هغې لپاره څه چې کوم سر لکې که نه، نو دغه زموږ سره پیوټل جاینټ باندې چې دی دا لکېږي. صحیح ده. خاجي ټایپس اف ساینوویل جاینټ بیسډ آن شیپ. نو د شیپ په بیس باندې د دې زموږ سره څو ټایپس دي، یو نان ایکزیل دی، یو یونی ایکزیل دی، بل بای ایکزیل دی او بل ملټي ایکزیل دی. دلته ټایپس ورکړي ګوره، پلین جاینټ شو، هاینګ جاینټ دی او بل پیوټل جاینټ دی. دلته اول تاسو کم زیم اول دغه ریډ کوئ که نه، اول کی ګورئ، کی کې بیا تاسو ته دغه نه پته لګي. ټیک ده. چې مطلب په دې ځای کې کم کم جاینټس دي. ګوره دلته اوس دا لاندې ورکړی دی A او B او C که نه، تاسو ته بیا د دې ځای نه پته لګي. په دې کې اوس زموږ سره د یلو کلر زموږ سره ملټي ایکزیل دی. نو ګوره دا زموږ سره یلو کلر دی، یلو کلر دلته زموږ سره ملټي ایکزیل دی. بیا که تاسو بل ته وګورئ B نمبر ته، نو په دې کې زموږ سره د کلر کم یو دی، کلر په دې کې دی زموږ سره داسې بلوشن کلر دی، هغه زموږ سره یونی ایکزیل دی. صحیح ده. بیا که دې ریډ کلر ته وګورئ نو دا نان ایکزیل دی، مطلب په دې کې د سره ډو موومنټ نه کېږي. صحیح ده. او دا بل چې دی د ګرین کلر چې دی زموږ سره بای ایکزیل دی. نو دا زموږ سره تاسو اول کی ګورئ، د هغې نه پس چې دی بیا ډایګرام چې دی سټډي کوئ. ټیک شو. بل پای کې زموږ سره د سیډل جاینټ، دا زموږ سره په ساینوویل جاینټ کې موږ ټایپس کې را راوند کړي دي. نو سیډل جاینټ پای کې ټایپ دی ون بون سیډل شیپ، یو بون چې دی هغه به سیډل شیپ وي. ادر بون پټ لایک ا پرسن رایډینګ ان د سیډل، او بل بون به داسې لکه څنګه چې خلک په دغه باندې ورخیږي په سیډل باندې. صحیح ده. نو دغه شانتې مطلب موومنټ به کوي. دا زموږ سره یې بای ایکزیل. بل سرکمډکشن الاو د ټف اف د تم ټو ټریول ان ا سرکل. سرکمډکشن دې ته وایي که نه چې مطلب ته په پوره لکه مطلب ته چې د لاس مکمل تاو کړي که نه، دې ته موږ سرکمډکشن وایو، مطلب په سرکولیټري موشن کې. صحیح ده. ښه. نو تم ته که ته وګورې، تم چې دی دا زموږ سره مکمل سرکولیټري موشن کوي، هر طرف ته دی ځي، په ښکته ځي، په پورته ځي، هر طرف ته دی موومنټ کوي. صحیح ده. نو اگزامپل یې دغه ورکړی دی لکه تم ټو ټریول ان ا سرکل. بل اپوزیشن الاو د تم ټو ټچ د ټپ اف د فنګر. که موږ داسې وګورو اپوزیشن موږ ګورو تم ټو فنګر که نه، نو هغه اپوزیشن چې دی موږ بایسیډل جاینټ چې دی موږ ابزرو کولی شو. بل د دې اگزامپل زموږ سره دی ټراپیزیم اف د کارپس and the metacarpal of the thumb. The metacarpal of the thumb او د trapezium of the carpus چې د تاسو ایگزام MCQs لپاره یاد ساتئ. بل ball and socket the most easiest چې دا پکې هغه دا دی ball fitting into the cup like depression. cup like depression وایي داسې cup like پی هغې ته به دا بال چې دی دا به ورته دننه شي بیا به اټیچ شي. صحیح ده. دا ملټي ایکزیل په دې کې فلیکجن ایکسټنشن ابډکشن ریډکشن روټیشن ټوټل سرکمډکشن هر څه په دې کې کېږي. صحیح ده. شولډر جاینټ او هپ جاینټ چې زموږ سره ایگزامپلز دي. بل نی جاینټ نی جاینټ خو تاسو پیژنئ، دا خو ایزي دی. بل کانډیلایټ جاینټ، نو دا به کې زده کړئ. کانډیلایټ جاینټ کې زموږ سره اول شیپ ډیپریشن، اول شیپ ډیپریشن به د ایگزامپل ته سره لاندې ګورئ. اول شیپ ډیپریشن به فټس انټو د اول ډیپریشن، اول شیپ ډیپریشن فټ انټو د اول شیپ ډیپریشن. دا داسې کار دی که نه چې دا لاندې چې دا به اول شیپ جوړ وي، خو مطلب هغه به لاندې طرف ته ډیپریس وي. دا بل چې دا به داسې هغه پروسس پروجیکشن به یې کړی د لپاسه طرف نه، نو دا دواړه به یو بل ته پکس کېږي. صحیح ده. پټ کېږي به یو بل ته. دا به زموږ سره یې بای ایکزیل
फ्लेक्स एक्सटेंड एबडक्ट یا एडक्ट اس پاسبل په دې کې فلیکشن ایکسټنشن او اډکشن د هر څه پاسبل وي ټیک ته لکه تاسو د ګوتې ډیجاین ته وګورئ کنه ګوتې دی ته کوم چې پلنجز دي صحیح ده دلته ورکړم دی ریسټ ان د میټا کارپو پلنجیل جاینټ کوم چې د ریسټ جاینټ او دغه شانتي د میټا کارپو پلنجیل جاینټ د زموږ سره په کانډیلایټ جاینټس کې راځي صحیح ده دا زموږ سره د دې ټایپس دي بیا کانډیلایټ سیډل او بالانس راکټ دوباره ورکړی دی نو ساینوویل جاینټ دا تاسو بس زده کړو دا زموږ سره ټاپک د ساینو د جاینټس او د هغې ټایپ صحیح ده بیا هم د چا کوم ځای کې کنفیوژن لږ ګران نه دی ایزي دی ډېر ایزي دی خو تاسو به صرف ام سی کیوز پوینټ اف ویو سره به تاسو صرف ام سی کیوز یاد ساتئ دغه لپاره اگزامپلز لپاره صحیح ده اگزامپل چې کله تاسو ته یادېږي که نه نو تاسو ته بیا ام سی کیوز کولی شئ سمپل خبره دا ده نو اگزامپل باندې ډېر فوکس وکړئ په دې کې ډیفینیشن یې دونه نه راځي څونه چې اگزامپل یې راځي صحیح ده نو موسټ امپارټنټ ټاپک دی ځکه مې په جدا لیکچر کې چې دی ریکارډ کو بیا هم د چا څه کوېسچن یې تاسو کمنټ کې کولی شئ تھینک یو سو مچ